बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेर क्लास की मो दर्स द HTML ما تاسو ته تر کوم ځای پورې ویلو د ټیکسټ پاره کې خبرې کړې چې لیکنه څنګه راوړو د غیر لپاره فارمیټ څنګه ورکو د دې په اړه خبرې کړې وې. نن هم د ټیکسټ باره کې خبرې کوم او به ډایرکټ ایمیج باره کې خبرې کوم چې ویب سایټ ته تصویر څنګه راوړې شو د دې په باره کې خبرې کوم. دا زموږ HTML ترټ لیکچر دی کنه دریم درس ته زموږ. نو زه به ولیکم په دې کې ترټ ډاټ HTML او دې ته ولیکم HTML او بیا ولیکم موږ فار ایگزامپل په دې کې ټایټل زیکس او باډي ته ورشو. په ټیکسټ کې خبره موږ استعمالو او هغه ټیګ ته مارکیو ټیګ ویل کیږي. د مارکیو ټیګ مقصد دا لګه کله موږ غواړو یو ټیکسټ ته انیمیشن ورکو حرکت ورکو ویب سایټ کې د دې مسلې لپاره موږ مارکیو ټیګ نه استفاده کوو. د مارکیو ټیګ لپاره به سر کې موږ لیکو مارکیو به لیکو او بیا به دغه مارکیو ټیګ بیرته څنګه کو دا به کلوز کو. خو د دې په منځ کې به ته مثال هیډینګ 1 لیکنه کې هیډینګ 2 هر څه چې کې دا به ته لیکي. او زه لکه مثال لیکم ویلکم ټو ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینسز. دا غي نو وروسته زه راځم په دې کې په دې باندې ډبل کلیک کوم دا فایل لزان سره څنګه کوم رن کوم دی به اتوماتیکلی یو حرکت دی ټیکسټ ته ورکړي. تاسو ګورئ دا لیکنه چې کوم دی یو مووینګ کی حرکت کوي او دا د کم ټیک په واسطه باندې کوي دا د مارکیو ټیک په واسطه باندې کوي. اوس د دې مارکیو ټیک خپل اټریبیوټ شته او هغه اټریبیوټ د دې په داخل کې مونږ لیکو او لومړنی اټریبیوټ یې څه دی هغه ته بیهیویر وایي. څه ویل کیږي بیهیویر. بیهیویر کې موږ سره چې کوم دی درې قسمه ویلې دي الټرنیټ سکرول او بل پکې یو الټرنیټ دی یو سکرول دی یو سلایډ دی. دا درې ویلیو دي لري. کچې ته موږ په دې کې سلایډ ولیکو سلایډ د سیده که تاسو پاور پوینټ ویلې کنه پاور پوینټ کې یو سلایډ یوزل انیمیشن کې بیان کوي نو دیم هغه خبره ده کله چې دې سره ورسیږي بس دا سټاپ شي ودرېږي یعنی بار بار انیمیشن دی نه کوي. موږ سره سلایډ نه مقصد موږ سره دا دی ګورئ دا ټیکسټ چې کلم دې سر ته ورسیږي بس سټاپ شي ودرېږي. بیا چې کله ریفریش کې بیا روان شي بیا چې ته ورسیږي سټاپ شي. نو دا په ډایرکشن کې د سلایډ والا خبره ده. او کله دې پسې وته الټرنیټ ولیکي نو الټرنیټ د مقصد دا دی الټرنیټ په هر براوزر کې بیا سپورټډ هم نه وي خو دا په ځینو براوزر کې موږ استعمالو چې دلته راځي مطلب دا به هایډ کیږي نه دلته راځي بیرته به راځي او دې سره راځي بیرته به راځي. نو دې لپاره تاسو به څه کوئ دې لپاره الټرنیټ تاسو لیکئ. او بله خبره پکې دا ده چې دې په ځای موږ کولی شو چې ولیکو سکرول نه مقصد دا دی چې دې به سکرول ډیفالټ هم وي. ډیفالټ که موږ دا ونه هم لیکو سکرول وي موږ سره یو طرف نه به وځي بل طرف ته به ننوځي دې ته سکرول ویل کېږي. او بیا د بیهیویر نه علاوه په دې کې موږ سره ډایرکشن دی. څه دی موږ سره ډایرکشن. نو ډایرکشن څه ته ویل کېږي ډایرکشن موږ دې ته ویلی شو چې کله موږ غواړو موږ یوه لیکنه کوم پوزیشن نه باید لاړه شي لکه مثال آپ نو دا به اوس پاس طرف ته ځي دا لیکنه. تاسو ګورئ د لیکنه کوم طرف ته روانه ده پاس طرف ته روانه ده. یا مثال ما چې ولیکل ډاون مې ولیکلو نو دا به اوس کوم طرف ته راځي ډاون طرف ته به راځي. یا مثال ما ولیکلو لیفټ نو بیا به کوم طرف ته ځي لیفټ طرف ته. او که موږ فار ایگزامپل په دې کې ورته رایټ ولیکو نو دا لیکنه به اتوماتیکلی د دې هغه ډایرکشن به دې چینج کړي او دا به کوم طرف ته راولي اوس رایټ طرف ته به دا لیکنه راولي. مطلب ډیفرنٹ ډایرکشنز دی اخلي رایټ ته دی لیفټ ته دی مطلب چې هر یو پوزیشن ته ستا په کار وي. نو موږ د دې لپاره څه کوو دې لپاره ډایرکشن ورکولی شو. تاسو مطلب باندې پوه شوئ که نه. نو ډایرکشن دپاره بیا دې کې موږ دا خبرې لیکو. بیا د هغې نه وروسته په دې کې موږ سره دی سکرول اماونټ. څه دی موږ سره په دې کې سکرول اماونټ. سکرول اماونټ د دې د سپیډ په باره کې خبره کوي چې موږ سره به د دې سپیډ څومره وي فار ایگزامپل 3. نو چې کله زه دا سیو کړم او راشم دا ریفریش کړم اوس د دې سپیډ تاسو ګورئ 3 څونه چې کم یې هغونه به سلو وي. ورته ولیکئ مثال 13
نو د دې هغه سپیډ به څنګه شي دا به زیات شي دا زیات شو موږ سره سپیډ زیات شو لس ولیکئ لس سره به دا سپیډ څنګه کي دا به کم کي نو سکرول اماونټ سره د دې هغه سپیډ موږ زیاتولی کمولی شو بل به کې دي بی جي کلر از اکول ټو ګری بیکګراوند کلر دې شاته موږ ورکولی شو لکه ومېره د دې شاته یو کلر وي لکه تاسو لیکي ولیکئ کلر از اکول ټو وایټ عام د ټیکسټ کلر باید څنګه راشي موږ سره وایټ باید راشي خو دا کلر دې ځینې نشي اخیستی ښه دا اټریبیوټ به کوم ځای کې استعمالو دا اټریبیوټ به دې کې استعمالوي ما پرون ویلو کنه فونټ کلر از اکول ټو وایټ بیا به دا فونټ کلر به اخره کې څنګه کو کلوز فونټ به کلوز کو مونږه نو دې لپاره یو بیک ګراوند هم ورکولی شو چې په کم بیک ګراوند به دا لیکنه مووینګ کړي حرکت وکړي د هغې لپاره بیا تاسې دا لیکلی شئ نیکسټ بل په دې کې دا دي چې موږ په دې کې لیکلی شو د ډایرکټ سکرول اماونټ 10 بیجي کلر ګرے د هغې نه وروسته موږ دا هم لیکو انماوس اور دې کې کله چې ځم چې د لیکنې ته ورنږدې شم باید دا سټاپ شي او چې د لیکنې نه لرې شم باید دا لیکنه روانه شي نو دې لپاره تاسو ولیکئ انماوس آوټ انماوس اور از اکول ټو سټاپ دا د جاواسکرپټ یو فنکشن دی په دې شکل لیکل کېږي او د دې کار دی چې کله هم د لیکنې ته موږ نږدې کېږو نو دا به اټومیټیکلی څنګه کېږي سټاپ کېږي ګوره زه دا ریفریش کوم روان دی که نه دې ته نږدې شه سټاپ شي خو چې لرې شو دا نه ځي بیا نو د دې لپاره بیا موږ یو بل اټریبیوټ لرو هغې ته ویل کېږي انماوس آوټ از اکول ټو سټارټ هغې ته څه ویل کېږي سټارټ ویل کېږي نو کله هم چې زه راشم دا ریفریش کړم د دې د ریفریش کېدا سره دا اټومیټیکلی روانه شي ګوره سټاپ آوټ نو دا د دې ډایرکشنز دي چې دې ته موږ ورکوو بیا داسې کې لکه زه تاسو ته یو بل اټریبیوټ وښیم که نه دغه یو وښیم درته دې کې لکه داسې کې ما ولیکله مارکیو ټیګ مې بل سټارټ کړې یو نه ډېر سټارټ کولی شي ته په دې کې ته بره یو لاین واچوه ایچ آر لاین مې ویلو پرون که نه او د هغې نه وروسته راشي دې کې دا کلوز کوي نو زه دلته راسم دې کې لیکم مثال هیډینګ 2 ما ولیکل پروګرامینګ لینګویجز هیډینګ 2 کلوز کوي اوس لاندې راشي دېس کې موږ لیکو پروګرامینګ لینګویج ما ولیکل هیډینګ 3 ما ولیکل فار ایگزامپل سی لینګویج دا هیډینګ 3 په منځ کې به زه د نورو ژبو نومونه ولیکم C++ language C# صحیح شو که نه جاوا PHP دا مې ولیکل HTML CSS جاواسکرپټ دا مې ولیکل اوس دا زما ژبې دي خو اول دا چې دا په یو لاین کې را دا مطلب مارکیو کې د لیفټ طرف نه کوي اول هم چې دا باید مارکیو دا پروګرامینګ لینګویج ونه کړي نو دا به لږ سټاپ کړي دلته مارکیو به د پروګرامینګ نه څنګه کړي د هیډینګ 2 نه به لاندې دا سټارټ کړي نو هغه اوس حرکت نه کړي هغه ځای په ځای شو خو دا باید د دې لاندې طرف نه پاس طرف ته حرکت وکړي نو دې لپاره به څه کوئ تاسې د دې لپاره به تاسو اول دلته ودرېږئ ډایرکشن به څه ولو موږ ته ډایرکشن از اکول ټو څه شی آف بل دا چې دا لینګویج خو ما یو بل پسې لیکلی وي خو دې په یو لاین شکل کې راوړي ما خو داسې لیکلي که نه موږ دې لپاره بیا څه استعمالو بي آر ټیګ استعمالو هر یو مخې ته بي آر تاسو دا کلوز کولی هم شئ دې په ان سایډ کې دې ان سایډ کې دا کلوز کې راشي دلته دا هم کلوز کې بي آر سره دا کلوز کې دلته راشي بي آر سره کلوز بي آر مطلب بریک دا هر یو به دې سره بریک کېږي بي آر بریک راشي بي آر همدغه شان بریک لاست کې بي آر بریک اخر ته بس بل نشته دی نو دا بریک کولو ضرورت نشته ستاسو خیال دې ته شته که نه نو دې ته اوس چې ته سم ورکې ورکړه مثال بي جي کلر از اکول ټو مثال اورنج دا ورته ورکړه خو زه وایم چې دا اندازه باید تر دې ځای پورې دا بیکګراونډ راشي دا فول راځي
بیا څه ورکو ورته مونږه بیا ورته مونږ وید ورکو وید فار ایگزامپل 400 پکسل چې کله دا 400 پکسل تاسو واخلئ د هغې نه وروسته دا راکمیږي 400 په دې به څه ورته والمه 310 یا 300 پورا یا موږ مطلب څونه چې پکاري زموږ 200 250 مقصد باندې ورسېږي تاسو کنه دې اوس دې لپاره هغه شان ته موږ کولی شو خیر دا خو اشتمل لینګویج د دونه ډیزاین پکې موږ نشو کولی موږ ډیزاین چې کو نو هغه به په کومه ژبه کې کولی شو سی اس اس کې دې کې سمپلی تاسو کولی شئ چې مطلب دغه مارکیو ټیګ سمپل یوز کړئ په دې کې نو دې کې بیا موږ لیکو چې ان ماوس اور از اکول ټو स्टॉप लिखो ورته دیتم دا یوز کړه همدغه شان ورته ولیکه ان ماوس آوټ از اکول ټو سٹارټ ورته ولیکه کوم کلاس دا به سٹارټ کومګه چې کله مې سره اعظم دا ریفریش کوم د ریفریش کې دا سره تاسو کتهش سٹاپ دی شکل سره موږ دا کولای شو د هغې نه وروسته بیا په دې کې یو دا قسمه ټیګ دی ځینې هغې ته سپیشل کرکټر ټیګز وایو موږ سپیشل کرکټر ټیګز ورته وایو د مارکیو نه علاوه لکه زه یو لیست دې کې برابر وم مثال باندې یو لیست ولیکلو هیډینګ ټو سره ما ولیکل امپلایز نیم دا مې ولیکل صحیح شو که نه نمونه موږ لیکو هیډینګ 3 هیډینګ 2 یا هیډینګ 3 سره او دې کې زه نمونه لیکم مثال ما ولیکل احمد کمال نور سجاد امین زاهد دا نمونه مې ولیکل دا نمونه سیده چې دلته راغله خو که موږ ته د دې ترمنځ لږ مسافه پکار وي سپیس پکار وي نو دې لپاره یو سپیشل کرکټر ټیګز موږ یوز کوو هغه چې دی موږ سره هغه اینډ NBSP SP semicolon number of space معنی د څه ده دا د څه لپاره استعمالیږي دا د سپیس لپاره موږ استعمالولی شو او دا چې یو نه زیات ځلې موږ لیکو نو دا به سپیس ورکوي ګوره یو نه زیات ځلې تاسو ولیکئ دا سپیس ورکوي موږ چې یو نوټیفیکیشن یا ټپس میسج باید د نوم د پاسه موږ ته ښکاره شي کله په نوم باندې ودرېږو نو هغې لپاره موږ یو ټیګ لیکلی شو هغې ته ABBR ټیګ ویل کېږي کوم ټیګ ورته ویلی شو موږ بیا ولیکئ ټایټل از اکول ټو دې کې سپیس ورکوئ مثال احمد از a computer department manager دا ولیکه ورته دا ټیګ به بیا تاسو کلوز کوئ خو د کوم ځای نه به یې کلوز کوئ د نوم نه پس کوم نوم نه پس اوس د احمد مخې ته ما شروع کړی دا که نه زه به یې دا سټارټ د کوم ځای نه والمه د احمد د نوم د سر نه او بیا په اینډ کې هغه ABBR ټیګ څنګه کومه کلوز به یې کومه ABBR ټیګ دې لپاره یوز کېږي چې کله د نوم د پاسه ودرېږو نو موږ ته یو ټیپس میسج شو کېږي تاسو ته ښکاري هغه میسج که نه ګوره دې نوم باندې ودرېږه دا اټومیټیکلی موږ ته ښایي احمد از a computer department manager صحیح شو که نه د دې مسلې دپاره څه کوو موږ د دې دپاره بیا موږ دا یوز کوو چې سم ته لیکي ورته یا موږ مثال لرن شارټ هیډ اف ډپارټمنټ دا ورته شارټ میسج ولیکئ دلته د یو انګل بریکټ موږ سره اضافه شوی دی دا به لرې کوو نو تاسو دغه ټیګ هم وپېژنئ چې دا ABBR ټیګ موږ د دې لپاره استعمالو چې کله تاسې د یو نوم یا د یو ټیکسټ د پاسه یو بل میسج ځان ته شو کوئ د هغې لپاره دا ټیګ یوز کوو مطلب باندې ورسېږي تاسې که نه نو دا اینډ NBSP ټیګ چې دی دا د هر نوم د منځ کې چې استعمال شي دا به د څه معنی لري دا به صرف د سپیس معنی لري بس
راشه او صبر د هر یو نوم ترمنځ چې کوم دی هغه نه مسافه شته دی لکه څنګه چې دا مسافه ده بیا د هغې نه وروسته مونږ وایو چې ریلندې یو تصویر هم باید مونږ سره راشي نو د عکس د راوړلو لپاره څه طریقه ده د عکس د راوړلو د طریقه دا ده چې IMG به تاسو لیکئ IMG او د هغې نه وروسته به څه لیکو SRC means sources IMG means image دا به از اکول کما کوم ځای نه تصویر ته راوستل غواړي مونږ سره به د سیستم کې تصویر کوشش کوئ هغه تصویر به تاسې په دې فولډر کې اچوئ کوم ځای کې چې د سره فوټوز دي که نه نو مونږ به هغه فوټو راخلو او هغه به په کوم ځای کې اچو مونږ ځان سره هغه به په دې فولډر کې مونږ اچو او له دې لپاره به یو سپیسیفیک نیم ورکړو لکه A شو همدغه شانته B شو همدغه شان فار ایگزامپل مونږ سره C شو نو که دې لپاره مونږ فار ایگزامپل A.jpg راوالو هم صحیح ده IMG سر C is equal to B.jpg راوالو ایکسټینشن به لیکي ته ورته خامخا دا به بند کړو بیا IMG SRC بیا ورته C.jpg مونږ راوړو دا یو په یو سره نوم ټول مونږ کولی شو دا راواخلو او دې ځای کې دا ریفریش کړو ځان سره خو د هر یو تصویر خو اندازه ډېره غټه ده مونږ سره که نه نو د دې اندازه ورکوټې کول غواړي نو تاسو به د دې لپاره ولیکئ width is equal to مثال 300 پکسل height is equal to 400 پکسل همدا خبره به زه ولیکم دلته 300 پکسل height is equal to 400 پکسل بیا ورته ولیکم width is equal to for example 300 پکسل height is equal to 400 پکسل نو زه به راشم دا به ریفریش کړم د ټولو تصویرونو هغه سایز ورکوټی شو هایټ به هم زه مطلب یو شانته والم چې لږ دا تصویرونه دغه شي واړه شي دې شکل سره نو فوټوز چې کله ویب سایټ ته تاسې راوجودوئ د هغې دپاره مونږ له دې IMG په نوم باندې چې کوم ټیګ دی د دې ټیګ نه مونږ کولی شو استفاده وکړو که نومونو ترمنځ د پکچرو ترمنځ سپیس ورکړو نو کوم ټیګ استعمالوو مونږ همدا سیم ټیګ تاسو استعمال کړئ څو ځلې استعمالوئ هغه ستاسو چایز دی چې کوډینګ کې دا څو ځلې مونږ یوز کړو هماغونه زیات سپیس به دې ورکوي د تصویر ترمنځ به سپیس وي او د تصویر د پاسه که مونږ ته یو نوټیفیکیشن پکار وي نو کوم ټیګ به استعمالوئ تاسې همدغه ټیګ به تاسو یوز کوئ دا ټیګ شو ټایټل شو دس از پکچر دا ولیکئ کلوزینګ او کلوزینګ بیا د دې تصویر په آخره کې ځکه وکئ چې هم د یو تصویر دپاره دا پکار دی دې باندې ودرېږو دې به ماته هغه نوټیفیکیشن بیا شو کوي دې شکل سره نو دا زمونږ اصلا کې یو ټیګ شو د مارکیو په نامه باندې چې دا د څه دپاره استعمالیږي انیمیشن دپاره مونږ استعمالو او دغه نور ټیګونه چې کوم دي دا له څه دپاره مونږ استعمال کړه یو د سپیس دپاره یو د ټایټل یا ټیپس میسیج دپاره او IMG چې کوم دی دا او د بریک ټیګ باندې خو پوه شوئ تاسو که نه د دې څه کار شو مونږ سره به دې کې دغه ټیګ د HTML4 دی HTML4 لینګویج کې دا و په HTML5 کې بیا دا نشته دی بیا د CSS په ترو سره مونږ کولی شو دا میسیجونه شو کو لیکلی شو مونږ الله به هغې کې دا استعمالېدو انیمیشن دې لپاره مارکیو ټیګ یوز کوه که نه او بس دې لپاره تاسو دا انیمیټډ کړئ نو ته به راشئ مارکیو ټیګ به ولیکي ځان سره مارکیو او د هغې نه پس به اعلان دي اسی ته راشي دلته دې ځای کې به دې بیا کلوز مارکیو ټیګ کړي دا به سیو کړي له ځانه سره او بیا به راشو مونږ به دا پیج لږ ریفریش کړو په دې به چې دی اوس انیمیشن هم کوي هغه به راځي په دې پوه شوئ تاسې که نه دا بیکګراؤنډ چې دی بیکګراؤنډ امیج چې مونږ مطلب بیکګراؤنډ کې تصویر راوړو هغه د HTML په واسطه نه راځي هغه به د CSS په واسطه راځي زه به یې راولم خو د CSS په واسطه به یې راولم صحیح ده ام کلر خو بدلوی شو کلر دپاره به څه لیکي BG کلر از اکول ټو مثال 4 څه لیکي ریډ بلو چې څه لیکي ورته زه ګرې کلر راولم مطلب دا چې بیا به دې ګرې کلر مونږ ته ټول پیج دپاره راکوي که مونږ یو تصویر راولو نو دا د CSS کار دی دا د HTML کار
نه دی. نو د تصویر د راخستو دپاره بیا هم داسې کېږي چې د ټایټل نه به بره ته ولیکي سټایل، دا سټایل به کلوز کړي او بیا به ولیکي باډي او باډي دپاره به دا باډي شروع کړي. دا د سی ایس ایس خبره موږ سی ایس ایس اوس نه غیر دا بیا ډیټیل سره وایو. ډیز کې بیا موږ لیکو بیکګراوند او بیا هغه یو آر ایل خاصې شروع کړو سنګل کوټیشن دو او زه چې لیکي د اے ډاټ جی پی جی تیاره فولډر کې شته تصویر که نه دا اے ډاټ جی پی جی تصویر راوچت کړه. شاته تصویر راغی هغه ډېر غټ دی تصویر، بیکګراوند نشته که نه موږ سره. نو که تو چې نه فول دې راشي نو بیا دې دپاره موږ څه لیکو باندې سی ایس ایس کې بیکګراوند سایز بیا چې لیکو موږ بیکګراوند سایز موږ لیکو کور. چې کله دا کور ولیکي ته او دا ریفریش کړي نو به دا تصویر به فټ راځي. خیال مو شته که نه؟ دا خو پکچر دی، دا اوس بیکګراوند شو، د بیکګراوند د پاسه دا خبرې راغلې. مطلب مې په دې کې دا و چې دا خبره په سی ایس ایس باندې کېږي، په ایچ ټي ایم ایل باندې نشي کېدی. مقصد څنګه ولیکو؟ پی جی کلر دیزی کې image is equal to داسې ښایي. خو ضرورت نشته که نه موږ سی ایس ایس باندې بیا دې دپاره هغه دغه کولی شو. دې باندې راځي نه څنګه راځي که ایس آر سی ولیکو بیا ایس آر سی به زه ولیکم دې باندې نه کېږي. ها آی ایم جي د هغه ځای نه هغه ځکه موږ سره راځي چې هلته موږ نه لیکېږي دې ځای نه هغې ځای نه ځکه موږ سره راځي چې هلته د هغې دپاره بیا د پکچر خپل نور زیات اټریبیوټس دي هغه بیا په دې کې نشته موږ سره. لکه اوس ما هلته یو خبره وکړله که تاسو ته یاد شي بیکګراوند سایز کور دا هېڅ کلي نه په ایچ ټي ایم ایل کې نشته موږ سره. بیا دې کې موږ سره د دې نور ډېر اټریبیوټ دي موږ سره. بیکګراوند اټیچمنټ، بیکګراوند پوزیشن، ډېرې خبرې دي دا په سی ایس ایس کې دي موږ سره، دا په ایچ ټي ایم ایل کې نشته موږ سره. نو دا د تصویر د راوړلو طریقه وه او دا د هغې د بیکګراوند د چینج کولو طریقه وه موږ سره. بس دی که ځو مخکې بل ټاپک موږ شروع کوو هغه لیست دی، دا به انشاءالله بل کلاس کې د تاسو شروع کوو. صحیح ده؟